چې دا دې پلیتو او دارنګ د دې خبيثو او دارنګ د دې رذیل خو د سړي بچی نه د سړي بچی په خبرو باندې پوهیږي نو د سړي بچی بیا د بل د سړیتوب نه غلطه پیدا نه اخلي ځکه ته د نه سړي بچی چې دی هغه بیا په سړیتوب نه پوهیږي نو چې زه کور ته نه راځم نو په ځان هلته مې بیا خپل کور ته مې بیا الخبيثات والخبيثين دا خبيثات پسې ما ولې بیا الله په ذات مې د قسم جنګ خلق دا جنګونه خو ما بیا ځي خوښي جنګ خو زه په پیسو بیا اخلم هغه سپي ته چا وی ته چې دی نو ولې دومره غاپې هغې بل یې ټیزونه ولې چې په خپله رېږم سپي او ټیزونه در باندې ټیزونه لګېدلي دي نو اوس ته یېرېږې ځنګدن د ټیزونو شی نه دی بدماشي مه کوه ستا د بدماشي کول ستا د کنځلې کول دا چې دی ته دغه سپي کار کوې په خپله یېرېږې ځکه د بدماشي کوې چې زه خبیث او سپی او خنزیر سړی یم خنزیره غونده کې لږ په سړیتوب پوه شه د خنزیر سره تشبیه چې دی د خنزیر ورکول دا هم د خنزیر چې دی بېعزتي ده خو څه وکړو خو ته داسې تخت دی لکه د ځنګل خر نو باید چې د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام اخلاق څنګه و انک لعلی خلق عظیم د محبوب علیه الصلاة والسلام خو د اخلاق هغه د امت دپاره یو بهترین مقتدا رهنما او یو نمونه دی نو باید چې ستا یو عالم وي هغه داسې بد اخلاقه بد زبانه سپکه خبره کوي نو ستاسو د امیانو به لا څه حشر وي نو آیا دغه اخلاق دا په شریعت کې جایز دی ته د امت دغه عقیدې غم رسته وکه ته د امت دغه اصلاح غم رسته وکه ته د امت دا فکر دا رسته وکه اول ته دغه خپل اخلاق دا ټیکه دغه کنځلې دینه منه شه دغه اخلاق دا د سنتو مطابق جوړ که ته خو دومره کنځلې کوي چې هغه یو عامي او جاهل هم نه کوي نو چې کله ته خپل دغه ضمیر خپل دغه شپږ پوټ دغه جسم دا د اسلام مطابق نشي جوړولی ته به د نور امت څه غم وکړي ته به د نور امت د اصلاح کوشش به څه وکړي نو اول خپل کم سے کم دغه اخلاق دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو مطابق جوړ کړه بیا ته د امت فکر وکړه بیا ته د قرآن دغه نعره ولګوه بیا د سنت دغه اواز اوچت کړه بیا در سره ښه ښکاري خو چې کله خپل خولې پسې یو انسان سپی تړلی وي او بیا بل ته وایي چې ستا اخلاق سم نه دی خپل اخلاق سم که دا خو مناسب نه ده که نه کم سے کم که نور څه نشي کولی خپل دغه اخلاق دا خو لږ راسم که